ما پوهوي د چې زه ځان پوه کړم بیا د بل پوهوم د انساني معاشرې دا یو باهمي ضرورت ده لیکن الله ته څه ضرورت ده چې هغه دغه دوه قوتونه انسان ته عطا کړي دا یقین ساتي چې الله پاک هم څه مجلس لري او هغه مجلس یې انسان ته راغلی اول عقل ورکړي چې د خدای په خبره او چې الله په خبره ځان پوهوي نو بیا الله په خبره باندې بل ده اول مصداق انبیاء کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې براہ راست وحی چې الله تعالی برکات تمام ہو اور بیا اللہ پاک خپل اعلان اليوم اکملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نن میں تاسو لپاره دین مکمل یو مکمل نظام حیات تاسو ته حواله تر قیامت پورې مستاسو د رهنمایۍ لپاره دا کافي نو اول خو په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې عقل یو عظیم الشان نعمت ده چې الله انسان ته ورکړي او د دې نعمت همسری ډېره ګرانه ده چې موږ څوک یې کولی شي لیکن هر څومره چې ډېر لوی نعمت ده او ډېر لوی نعمت ده خو بیا هم رهنمایۍ لپاره کافي نه ده عقل متاثره کېږي عقل کله وایي مغروب شي محبت غالب شي عقل مغروب شي غضب غالب شي عقل مغروب شي شهوات خواهشات غالب شي عقل مغروب شي نو رهنما ده خو رهنمایۍ لپاره کافي نه ده بیا یې عقل ته د وحي رهنمایي ورکړه فدرس المواقع ومعنى ده وحي سره رهنمایي کوي او چې وحي رهنمایي نه وي نو دا داسې مثال لري لکه اوس شپه ده موږ سترګې شته بینایي مو ټیک ټاک ده هر څه ټیک راته ښکاري خو که دا بجلۍ دې مړې کړې او بهر روشنایي ختمه شوه نو بیا به د بینایي هم ټیک وي قوت بصارت به دې هم صحیح وي څه ورته ښکاري کوم خارجي رڼا مر په صورت کې بجلۍ په صورت کې هغې محتاج ده
और नियामत के जबान तमाम उस लफ्ज नियामत दे खारिज की मिस्ताक نعمت فرد كامل وبخارج كل شيء هذا مو أكابر وهم علماء فهمي شدة كامل دي شوف اعتبار أحكامات وتعليمات صار كاملة ومكملة دعوة بخارج کی بطور نعمت تكون مصداق لي أو جذب دين الإسلام حاكميته سبحان الله جل الإسلام भी और बयान नियामत